سوات منګوره کې د غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ کړی شوی آی ټي سیمینار ته پوهانو ویل چې ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې کاروبارونه متاثره شوي خو آنلاین کاروبار ته وده ملاو شوې او تیر کال باز کمپنیانو په اربونو ډالرو تجارت کړی. د آنلاین کاروبار ماهر شهاب خان ویل چې پاکستان کې د سرکاري نوکرۍ په ځای که نوې کل د کمپیوټر ټیکنالوژي نه فایده پورته کړي نو ملک کې د بېروزګارۍ شرح هم کمېدی شي. موږ سره نن سبا ډېر خلک شته چې هغوی سره هنر شته، هغوی سره پروډکټ شته، هغوی سره هر یو شی شته، خو هغوی ته انټرنیشنل منډۍ نه ده معلومه چې زه خپل د هنر به زه بهر څنګه کیش کوم. نو هغې دپاره زموږ د راغونډېدلو چې موږ به هغې کې دا زده کړو چې زه ما سره سکل دی، ما سره یو هنر دی، ما سره بزنس سامان دی، هغه به زه څنګه بهر رسوم. ما یو ویب سایټ راښکاره کوي چې موږ لکه اټینډنس اخیستی شو او خپل لکه روزمره ټیسټونه چې څونه شي هغه پکې سبمیټ کولی شو او کلاسونه پکې آنلاین اخیستی شو. جي سیمینار کې برخه اخیستونکو ویل چې دې سیمینار سره دوی ته معلومه شوه چې آنلاین هر قسمه کاروبار کیدی شي. بعض کاروبار لپاره خو نه دوکان یا مارکیټ ضرورت وي، صرف د کمپیوټر او مال پوهه پکار ده. داسې پلارانی یا روڼی چې هغه خویندو ته او لوریانو ته چې د اجازت نشي ورکولی نو هغه خور یا هغه لور چې د کور دننه خپل ضروریات ترو بزنس چې دی نو هغه پوره کولی شي. دا کم کاروبارونه چې نن سبا هم په بازار کې نو دا به سبا ټول آنلاین کې خلک نو پکار ده چې داسې سیشن وشي، داسې پروګرامونه ارینج شي او خلک یو نوي طرف ته جدت طرف ته او د ټیکنالوژي طرف ته راشي. سیمینار کې د سیمې طالب علمانو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. دوی ویل چې دا وخت په ټوله نړۍ کې آنلاین کاروبار په وده روان دی او راتلونکی وخت د آنلاین کاروبار دی او دې کې د هر شعبې خلک برخه اخیستی شي. د کیمرمین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.